دنیا کې به قانون او نظام د چا چلیږي؟ یوازې د الله رب العزت نظام او د الله قانون په دنیا کې چلیږي. ان الحكم الا لله. الله وایي نه دی اختیار د فیصلې مگر الله رب العزت لره دی، بل چاله نشته دی. فالحكم لله العلي الكبير. الله رب العزت فرمایي اختیار د فیصلې الله هغه ذات لره دی چې لوی ذات دی، د الله رب العزت ذات. بل چاله اختیار د فیصلې نشته دی. مخلوق ته دا اختیار نه دی حاصل چې هغه د خپل ځان نه فیصله وکړي، هغه د خپل ځان نه یو قانون جوړ کړي او هغه د بیا د یو بل قانون، بلکې قرآن و دا کتاب داسې چې دا زمونږ او ستاسو لپاره د ژوند څو راهنما کتاب او دا زمونږ او ستاسو لپاره د ژوند قانون. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. الله د قرآن د نزول مقصد ذکر کړي. الله وایي قرآن مې را لېږلی دی چې په دې باندې پیغمبر ته د خلکو په منځ کې فیصلې وکړي. دا د فیصلو کتاب دی، دا د قانون کتاب دی، دا د نظام کتاب دی. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دا الله د فیصلې نه وروسته د بل چا فیصله قابل قبولو نه ده، قابل د منظورېدو نه ده. بهرحال دا یو قسم د توحید دی، توحید فی الحاکمیت. په تکوینیاتو کې چې څرنګه موږ د توحید قایل یو، نو زما ورونو دقه رنګې په تشریعیاتو کې توحید زموږ او ستاسو فرض او واجب. موږ دا ومنله چې کائنات چا پیدا کړي؟ الله رب العزت. د کائنات په تخلیق کې د الله سره مخلوق حصه‌دار دا به منو. په تشریعیاتو کې چې په قانون او نظام کې، په قانون جوړولو کې، په فیصله کې د الله رب العزت سره بل څوک حصه‌دار نشته. دې ته ویل کېږي څه؟ توحید. زمونږ او ستاسو پارلمان هغه چې کوم دی نن زمونږ او ستاسو خدای دی. اوس به تاسو څه چې پولیس دا ته څه وایي کافر پې نشي. د الله صفت و قانون جوړول، قانون جوړونکي دغه صفت نن چا له ورکړی؟ پارلمان هم ورکړی. نو د الله صفت هم ژوندونه ورنکړو چې ابو لهب دی او ابو جهل دی د الله صفت بوتانو له ورکاو، مړو له ورکاو، هغه پې مشرک کېدو. او چې ما ورته ژوندونه ورکوو نو موږ پې نه مشرکان. خدای دې نه کړي. ما وختي تاسو ته وروڼو هغه مذهبي خلک وګوره، دا خبره ته ذهن نه وساتئ چې ابو جهل او ابو لهب دي دا موږ چې کوم نومونه اورو عتبه او شیبه، دا داسې خلک نه وو چې د الله ذات منو. ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه. الله فرمایي منځونه بیت الله کې به منځ کوو، چېرته؟ بیت الله کې به منځ کوو، حجونه به کول. او دغه رنګې مسجد حرام کې چې کوم دی حاجیان به راتله، د هغوی له به څه ورکول؟ ستوان. او هغوی چې کوم خدمت و هغه به یې کوو، هغه به یې تقسیم. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام. جماعتونه به جوړول، حاجیانو له به اوبه ورکولې، منځونه به کول، دغه رنګې چې دا کوم عبادتونه دا یې ټول کوله. خو مسله صرف دې جوړه کړې وه چې ویلې حقدار د عبادت د سره صرف د الله ذات نه منو، بلکې زموږ مخلوق هم څه دی؟ هغې ته هم ځنه څه اختیارات